अस्सलाम वालेकुम मलगरो साहिबजादा फरहान د इंग्लैंड खिलाफ मैच नमख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कड़े दे په دغه پریس کانفرنس کې صاحبزاده فرحان چې کومې خبرې کړې دي پاغه باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبرې اترې کوو. صاحبزاده فرحان د انګلند خلاف څه پلان دی، صاحبزاده فرحان د انګلند فاست بالرانو حواله سره سویل دي او نن چې کوم اهم میچ دی انګلند ورسس پاکستان، دغه میچ په دستاسو په خیال باندې سو غټي دغه حواله سره به هم په دې ویډیو کې لګې ډېری خبرې کوو، تاسو به کمنټ هم کوئ. خیر راځو د صاحبزاده فرحان پریس کانفرنس طرف لا. صاحبزاده فرحان د انګلند ټیم چې کوم دی په فرست ټایم به فیس کوي او بیا په میگا ایونت کې یعنی په آی سی سی ټورنمنت کې صاحبزاده فرحان به د انګلند لوبډله پړومبني ځل باندې فیس کوي. انګلند چې کوم فاست بالینګ اٹیک ته لکه جوفرا آرچر شو یا اورټن شو، راغی چې کوم فاست بالینګ اٹیک ته جیمی اورټن په تیر شوي میچ کې هم جیمی اورټن او جوفرا آرچر سره د انګلند لوبډله کوشي و او د پاکستان خلاف هم جیمی اورټن او د جوفرا آرچر مطلب دا انګلند پریمیم فاست بالران دی او د پاکستان خلاف په هم عمده استعمالېږي. نو صاحبزاده فرحان د جوفرا آرچر حواله سره ویلي دي چې جوفرا آرچر فیس کول زما لپاره دومره غټه خبره نه ده، ځکه زموږ چې کوم پاکستان فاست بالران دي د هغې سپیډ هم 140 پلس دی، هغوی الریډي موږ په نیټ پریکټس کې هغه زه فیس کوم، لکه 140 پلس بالر فیس کول زما لپاره څه دغه خبره نه ده چې لکه زه وایم چې لکه دا ډېر غټ ډیل دی او زه نشم فیس کول یا ما لپاره مشکلات وي. نو 140 پلس بالران الریډي ما په انټرنیشنل سطح باندې فیس کړي دي او بل زموږ چې کوم پل بالران دي نسیم شاه شاهین افریدي وای هم 140 پلس کې بال کوي او غال ډي ز پنټ کې ډیل کوم جی. او بل د تیاری خبره شو نو د انګلند خلاف زمونږ تیاری جاری وساری ده او زه کمپلیټلی پریپیر یم د انګلند خلاف. بل صاحبزاده فرحان چې کوم د انګلند حواله سره نور خبرې اترې هم په خپل پریس کانفرنس کې کړې دي د کینډي پیچ حواله سره دا کم ګراوند باندې چې نن میچ ته د پاکستان او د انګلند د پیچ حواله سره صاحبزاده فرحان نوم پښتنو شو چې د پیچ کنډیشن باندې برستا بیټینګ څنګه وي. نو صاحبزاده فرحان ولوي چې د پیچ کنډیشن حواله سره خو چون کې پدې پیج باندې ما چرته مخکې گیم نه دی کړی، خو چې چا په گیم کړی د موږ په لوبډله کې یعنی بابر اعظم یا چې نور کم کلړیان دی هغوی په دې پیج باندې گیم کړی، نو یې ما لوي چې دا یو داسې پیج دی چې په دې باندې بیټینګ ښه کېږي، مطلب په بیټ باندې بال په اسانه باندې راځي. نو کوشش وکوم چې خپل اننګز صاحبزاده فرحان وایي چې کوشش وکوم چې خپل اننګز بیلډ کم جی او دا وخت د T20 ورلد کپ هایست لیډینګ رنز سکورر چې کم دی هغه هم صاحبزاده فرحان دی. اور پسې د پاتم نشن کو د سریلانکا چې هغه 270 رنزونه دي که 209 دي او د صاحبزاده فرحان 220 دي. نو نن د انګلند خلاف چې کم میچ ته پدې کې به هم صاحبزاده فرحان لپکار جي چې کم از کم 50 پکې وای. خیر دا اپډیټ سو د انګلند ورسز پاکستان چې کم میچ نن اهم د هغې حواله سره صاحبزاده فرحان چې کم پریس کانفرنس خنن میچ پر اساس په خیال باندې څوک وګټي، نن میچ پر اساس په خیال باندې څوک وګټي، آیا پاکستان به انګلند له شکست ورکړي کنه او انګلند په سوپر 8 مرحله کې چې کم باندې میچ ګټلو سریلانکا له ډېر غټ شکست ورکړو. نو تاسو د هغې حواله سره د آیا پاکستان به انګلند بیټ کې کنه کمنټ لازمي وکړئ.